او دا ورځ دا کومه چې اوس موجود ده، یو حدیث راته یاد شو، امام مسلم دا حدیث روایت کړی دی په مسلم کې، صحیح حدیث دی. حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک خپلو امتیانو ته په دې ورځ باندې په 9 ذی الحجه باندې 3 خبرې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک کړي دي. حضور مبارک څه فرمایي؟ واورې خوش قسمت او بختور چې یو خو الحمدلله مونږ او تاسو د حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک امتیان یو، الحمدلله په دې باندې. او بیا مونږ او تاسو الحمدلله خدای پاک په خپل ژوند کې الحمدلله یو ځل بیا دا ورځ د عرفه او 9 ذی الحجه الحمدلله مونږ او تاسو لرا کړه. حضور مبارک فرمایي وی چې کله چې 9 ذی الحجه شي یوم عرفه، وی چې په دغه ورځ باندې دا خبره واورئ، دومره کسان اور د جهنم نظما رب وی چې آزادئی، دومره کسان په دغه 9 ذی الحجه باندې او په یوم عرفه باندې اے صحابو چې دومره کسان رب لا یزال په غون کال کې په یو ورځ باندې اور د جهنم نه آزادئی، څومره کسان چې یوم عرفه په 9 ذی الحجه باندې زما رب اور د جهنم نه آزادئی. او بیا ورته فرمایي اے صحابو په دغه ورځ باندې په یوم عرفه باندې په 9 ذی الحجه باندې چې زما رب خپل بندگانو سره څومره نږدې کیږي، څومره ورته ور قریب کیږي، قریب نه مراد محبت دی، یعنی په دې ورځ باندې تر غروب پورې چې زما رب د خپل بندگانو د زما امتیانو سره څومره مینه کا، څومره ور سره محبت کوي، څومره ورته نږدې کیږي او خپل ځان ته د زما بندگان څومره را نږدې کوي په 9 ذی الحجه او د عرفه په ورځ باندې. اے صحابه کرامو په غون کال کې داسې ورځ نشته چې په هغه ورځ باندې دومره مینه او محبت زما امت سره رب لا یزال وکا چې څومره مینه او محبت د زما امت سره یوم عرفه او په 9 ذی الحجه باندې فرمایي. دا دغه نن ورځ ده. او بیا درېمه خبره ورته کا، ورته فرمایي اے صحابه کرامو په دغه ورځ باندې په 9 ذی الحجه باندې دا ټول فرشتي چې څومره فرشتي د رب دي او څومره فرشتي د رب دي د آدم علیه السلام زمانه نه وخلا چې د هغه زمانه نه باران شروع شوی دی، د هر باران قطرې سره یو فرشته زمکه لرازي او چې یو وار دا یو فرشته زمکه له د باران څاڅکي سره راشي د هغې نمبر دا بیا تر ورځ د قیامت پورې نه راځي. دومره فرشتې د الله دي په کروڑاو ارباو میلیون بیلیون باندې چې تقریبا د هغې نم زیات د باران څاڅکي دي او دا فرشتې راځي. وی چې دغه ټولې فرشتې رب لا یزال ځان ته راجمع کا او په دغه ورځ باندې چې څومره بندگان د عرفات په میدان کې دي، حجیان دي، صاحبان دي، یا په دغه ورځ باندې په نورو علاقو کې دي او په عبادت کې مشغول دي، په عبادت باندې ولاړ دي، څوک تلاوت کا، څوک ذکر و اذکار کا، څوک نوافل کا، څوک جمع، څوک خیرات صدقه، څوک درود پاک، چې دغه ورځ باندې روی زمین باندې څومره خلق د الله بندگان په هر قسم کې عبادت کا، د دغه ټولو فرشتو په وړاندې رب لا یزال په دغه بندگانو باندې فخر کا او ته فرمایي چې اے فرشتو وګوره دغه بندگانو ته چې تاسو به دا خبره کوله چې می پیدا کوا، دا خو به قتل کا، قتل و غارت بکا، وینه بتویی، ظلم بکا، زیاتی بکا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لك، مونږ فرشتي به دستا عبادت کو، دستا اطاعت بکو، دستا فرمان برداری بکو. مومن مسلمان م پیدا کوا
چې په دغه ورځ باندې د ټولو فرشتو په وړاندې چې څومره بندگان په عبادت کې مشغولي رب لا یزال په هغه بندگانو باندې رسول کریم آقا علیه السلام فرمایي په عرش عظیم باندې فخر کا او فرشتو ته وایي چې وګوره دا بندگان می عبادت کوي که نه کوي اطاعت کوي که نه کوي بندگی کوي که نه کوي تسبیحات وایي که نه وایي ذکر و اذکار کوي که نه کوي خیرات او صدقه کوي که نه کوي تلاوت او درود پاک کوي که نه کوي ورته وګورئ دغه زما هغه بندگان دي چې د دغې ورځو ایامو ډیر خیال ساتي په خصوصیت باندې او په دغه ورځو باندې عبادت کا او صاحبانو